الله فرمایي چې اے قریشو ستاسو نه مخکې قومونه هغه ما هلاک کړي دي لما ظلموا هر کله چې دی ظلم کړو وجاءتهم رسلهم دوی تراغلی رسولان خپل بالبينات پخکارا معجزو سرا وما كانوا ليؤمنوا نو دوی چې ایمان راوړې وي دغه مخکانی قومونو په خپل پیغمبرانو ایمان را نه وړلو کذالک دارنګ نجل القوم المجرمين سزا ورکومږه قوم مجرمانو ته ثم جعلناكم خلائف في الارض بیا مونږه تاسو خلیفګان کړلې پزماکه کې هغه قومونه خمونږه ختم کړل بیا قریشو مونږه تاسو خلیفګان کړلې من بعدهم پس هلاکت دغه قومونو نه لننظر کیف تعملون چې وګورو تاسو څنګه عمل کوئ چې تاسو الله تعالی دا اعمال وویني وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ هرکل چول وسلی شي په دې کفارو باندې آیاتنا بینات آیاتنا ښکارا قال الذين لا يرجون لقاءنا وای هغه کسان چې امید نه لري د ملاقات زمونږه سوی ائت بقرآن راوړه یو قرآن غیر هذا غیر د دینا دا قرآن مونږ نه منو خیال کراله دا خو تا په خپل جوړ کړی دی مونږ ته داسې قرآن راوړو چې د اسمان نه را رواني او مونږ یې وینو نه مونږ به په هغې باندې ایمان راوړو یا داسې وکړه چې د دې قرآن په بدل کې بل راوړه قل ما یکون لی ووایه ای پیغمبره ندی مناسب ما لره ان ابدله من تلقاء نفسي چې زه بدل کم د طرفه د نفس زمانه زه د بني اسرائیلو مولا نه یم چې تورات به بدلاو انجیل به بدلاو حکمونه بدلول زه چې کم دی نه زه آیاتونه نه بدلوم ان اتبعو د اتباع کوما د اتباع نکوم الا ما یوحى الی مگر د آیاتونو چې ما ته وحی کی انی اخاف ان اسویت زیریګه ما کنا فرمانی وکما درف خپلنا عذاب یوم عظیم د عذاب دوره دلوي ما سره یره ده کزه د الله نه نافرمانی وکم چې سزا راکړي قل ورته وای اے حبیب الله ان شاء الله کدا الله خو خشوي و ما تلوت علیکم ما به تلاوت نو کړي د دې آیاتونو پتا سو باندې ګوره زد الله تعالی په اختیار کې ما ک الله تعالی غختله ما به یو آیاتم تاسو تنو تلاوت کړي ولا ادراکم به ان بتا سو ما علمان کړي وای په دې قران پاک باندې ک الله را ته حکم نه وي ما بتا ته د قران پاک آیاتونه او د دې تعلیمات نو درکړي فقد لبثت فيكم عمرا من قبل ما تیر کړي دي پتا ځکه عمرنا مخله دین ګوره سلويخ کال عمر ما تاسو سره تیر کړي دي په دې ژوندۍ کې ما تاسو ته یو آیات چرته ورولې دي د الله حکم نو د دې وجه ما تاسو ته نو ورو افلا تعقلون آیات تاسو سوچ نه کوي یا په دې سلويخ کال کې ما صدا سے غلط کار کړی دی چې تاسو دغه نشاندهی وکړي فمن ظلم او څوک دی غټ ظالم ممن دا چانه افترا علی الله کذبن چې جوړ کی په الله باندې درو او کذب بیاات یا انکار کی آیاتونو د الله نه انه لا یفلح المجرمون شان دادې چې نه کامیابیږي مجرمان شر الله نه کامیابی ويعبدون من دون الله دا مذمت مشرکین ده او عبادت کوي دی ما سوا د الله تعالی نه ما لا یزرهم دا غسزونو چې دې ته نقصان نه رسي دوی د هغه بیجان شیزونو عبادت کوي چې کجره دی انکار وکړي د دې عبادت نه دوی وته نقصان نشي ورکوله کدی وته سار او بیگا په سجده پراتای خیر نشي ورکوله ولا ينفعهم ان فنشي ورکوله ويقولون دی وای هؤلاء شفعاؤنا دا چیزونه زمون سپارشیان دي دا معبودان ندي دا ژوندۍ چیزونه دي دی به زمونږه سپارش کوي په ورځ د قیامت باندې قلت ورته وای اے حبیبا اتنبئون الله آیات تو خبر وای الله لرا دا تاسو الله ته اطلاع ورکوي چې دا چیزونه زمون سپارشیان دي الله خدا سپارشیان نه دي مقرر کړي تاسو داغه چیزونه اطلاع ورکوي لا يعلم چې الله ته معلوم ندي په سماوات ولا په الارض نه پاسمانونو کې نه پزماکه کې الله تعالی او په دې باندې د خپل چې کوم نه دوستانو د خپل دوستانو اطلاق نه دی کړي
او الله ته د دې دوستی او د دې چې کم دی نو د دې خدایواله دا معلوم نه دی دا تاسو د کم ځای نه راایستلې دی سبحان او پاک دی الله تعالی د شرک نه او تعالی ډیر لوی دی اما یشرکون دا څه نه چې دی شریک وي وما كان الناس الا امه واحده نو دا تمام انسانان مگر یو جماعت الله فرمای دا شرکیات دی د ځان نه جوړ کړل حالانکه زر کالا تیر شو د آدم علیه السلام د پیدایش نه وروسته لیکن شرک نه و بت پرستی نه و خیال کړل یو وحدانیت الله تعالی نو دا تمام انسانان الا امه واحده مگر یو امتو پختلفو دوی اختلاف کو د زرو کالو نه پس نوې شی را پیدا کو ولولا کلمتون سبقت من ربک کچتا نوې یو فیصله چوڑان دي شوی د درفستانه لقوزی بینهم فیصله د عذاب شو په میند دی کې الله یو ازلی ابدی حکم چې کوم دینه مقرر کړی دی چې په دنیا کې سزا په دنیا کې سمدستی سزا نه ورکوم خیال کړه کچری دغه فیصله نه وي فوراً به په دې باندې فیصله د عذاب شوی لقوزی بینهم فیصله بشو په دې باندې فيما فيه يختلفون په مسلو کې چې دې په کې اختلاف کوي ويقولون اول دې کافرانو لولا انزل عليه آیه من ربه ولنا نازلېږي په دې پیغمبر باندې یو معجزه د جانب طرف فلنا مونږ به د پیغمبر یو منو او چې کومه معجزه مونږ غواړو هغه دې راشي لکه صفا دې د سرو زرو شي او نهرونه دې په بیت الله شریف کې روان شي فقلت ورته وای اے حبیبا انما الغیب لله بشکا د غیب فیصله د الله دی معجزه راوستل دا د الله کار دی دا زما په اختیار کې نه ده پانتظرو تاسو انتظار کوئ دا عذاب د الله تعالی انما کوم من المنتظرین بشک از سرستا سنا د انتظار کوونکو نه ما د سرستا سنا د انتظار کوونکو وَإِذْ أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً دا مذمت ته مشرکین او قباحت ته مشرکین دي کله چې مونږه وسکو په خلق باندې رحمت یعنی دغه پیراولو خیال کراله کنه خوشحالی پیراولو من بعد ذرا امسدم پس تکلیف نه چې دی رسیدلې وي اذا لهم مکرون الناس په د دې لپاره مکرون فی آیاتنا انکار وی د آیاتونو زمونږه چې کله په خوشحالی راولو دی بیا څه دغه نعمتونو نه اعراض شروع کی د مکر نه مراد څه دی اعراض دغه نعمتونو نه اعراض شروع کی قلت ورته وای اے حبیبا الله اسرع مکرا الله تعالی ډیر تیز په اعتبار د تدبیر سره تاسو تدبیر د ناشکرۍ کوي الله ډیر تیز دی په تدبیر خپل سره چې سزا بدر کی ان رسولنا بشک رسولان زمون چې دي یكتبون ما تمکرون لیکي هغه شی چې تاسو تدبیر کوي زما فرشتي هغه تاسو دا ټول اعمال لیکي هو الذي الله ذات يسيركم چې تاسو لره ګرځي په بر په وچه کې ول بحر په دریاب کې ګورئ د دې وچه طاقت تاسو له چا درکړلې چې په دې وچه کې منډي وخای په دې دریاب کې تاسو منډي وهای په جادونو کې ګرځي دا طاقت شا درکړلې حتی اذا کنتم فی الفلک حتی چې تاسو په کشتی کې سوار شئ وجرینا بهم روان شي دا کشتی سره د انسانانو نه بریهن طیبه په هوا خوشگوار سره وفرحوا بهذه خوشاله شي په دغه کشتی کې جات حریح عاصف راشي په دې باندې هغه باد تیز چلی په الله تعالی راولي په دغه جاز کې وجاءهم الموج راشدی موجونا من كل مكان د هر طرفنا وظنوا ذي يقينوا کی انهم احيط بهم چې په دې باندې احاطه را د عذاب دی پوښتنه هو دا هو عذاب دی دعوا الله دی چې وخی الله تعالی ته مخلصین له الدين خالص کون کی الله لره د دین ډیر په اخلاص سره دین شروع پدې جاز کې دنه چې وخی او بیا بوتانو تاواز نه کی بیا یو الله ته چې وخی لئن انجیتنا دا دعا غواړي لئن انجیتنا من هذه کچریتا نجات را کوم ته من هذه د دې عذابنا لنکونن من الشاکرین شوب موږ د شکر گزارونه شوب موږ د شکر گزارونه دا درود دا
د دې بعض عذابونو د نجات لپاره یو درود نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی چې دغه درود بنده درې ځلې ووایي خیال کراله درود تنجینا تنجینا درودو پاغې کې ډېر لوی اثر دی چې هغه د دغه سختۍ او د مصیبت په وخت کې بنده شروع کی الله پاک ولا نجات ورکړي ندیم دا دعاګانې غواړي خدای که موږ د دې عذاب نه بچ کړلو نو موږ به شکر گزار شو فلما انجاهم هر کله چې بچ کړي دوی لره الله تعالی اذا هم یبغون چې د دریاب نه پورې وځي بیا دې څه چل کوي یبغون سرکشي شروع کی فلا دې پزماګه کې بغیر الحق پناه قصرا ناحق سرکشی شروع کی یا ایوہ الناس اے انسانانو انما بغیکم بے شکدا سرکشی ستاسو جدا علا انفسکم دا پزرر دا نفس تاسو باندې دا متاع الحیات دنیا فائدہ والی دا ژوند دنیا با تاسو له یو څو ورځې صدا خوشحالی دا ثم الینا مرجعکم بیا مونږ ته واپس تاسو دا پنونه بهکم بما کنتم تعملون تاسو به خبر کو په انجام د اعمال تاسو انما مثل الحیات الدنیا بے شک مثال د ژوند د دنیا چې دی کما ان پشان د وبو دی د دې ژوند مثال الله تعالی پیش کوي چې د دې مثال د څه دی دا وبو دی چې د اسمان نه الله نازل کی انزلنا من السماء چې موږ نازل کو د اسمان نه پختلت به پس شریک شي په دغه وبو سره نبات الارض غیاګانې د ځمکې مما هغه غیاګانې یاکل الناس چې خوري خلق والانعام و چارپایان دا باران وشي د پلیزمکه باندې قسمه قسم فصلونه میوه اګیاګانې زرغونی شي انسانان مخوري او بنیا ساروی مخوري حتی اذا اخذت الارض حتی چونی شي د ازمکه زخرفها تازگی خپلا وزینت او د ازمکه تر او تازه شي دا خلیش وظن اهلها اراد گمانو کی اوسیدون کی د دې انهم قادرون علی چې دې قادر شو په دې باندې دی دا گمانو کی د ځمکې اوسیدون کی چې الحمدلله دغه مو شو باغونه وشو فصلونه وشو میوه وشولې هر څه خولي شو په دې کې ناسا پچیلې راشي اتاها امرنا راشي په دې ځمکه باندې امرنا فیصله زمونږه لیلن د شپې دغه فیصله راشي او نهارن یا د ورځې راشي پجالناها مونږه وګرځو دغه فصلونه حسویدن رودلی شوي دغه باغونه او دغه فصلونه مونږه داسې په دغه شلې باندې نشت و نابود کو کعلم تغن بالامثل گویا کې پیدا نه ده حاصله کړي په پرون باندې گویا کې دغه باغونه پرونه ډوونه یا دا فصلونه پرونه ډوونه خیال کړه غنیه یغنا سکونت ته ویل شي یو غنا یغنی دی هغه مالداري ته وایي غنا یغنی غنا ان مالداري ته وایي یو غنا غنیه یغنا دی هغه سکونت ته وایي د سمعانه چی شي یو غنا یغنی غنا ان د سروت ته ویل شي دا ماده یو ده او معنی سری درې دي لغات ذکول ډیر ضروری دي پوه شئ به کنه چې لغات نه ذکرې بیا په معنا باندې باندې پوهیږي ځکه دا کلم تغنه د غنیه یغنا نه دی هغه سمع یسمعون دی ورنه کدا د ضربانه وین غنا یغنی وین بیا به سوي کلم تغنی بالامس بده وی پوه شئ به کنه کذالک امدارنګ نفصل الآیات په تفصیل سره بیانوم آیاتنا خپل لقوم یتفکرون دا ځنې زنانه ما ته خبر ټلیفون وکوي مونږه ترجمه شروع کوو پوه شئ به تاسو لغات ذکرې چې ترجمه شروع کوئ چې بل چاته لولای او لغات میزه نه دي نو خو غلطي به کوئ دا غلطي به چاله راځي دا به استاد نه راځي پوه شئ به کنه وایي چې استاد مته چې غلط ویلي دي ادم غلط وایي پوه شئ به کنه او نو ترجمه کول آسان کار نه دی دا به ال کې چې په علم صرف کې د تم مهارتي په معانیو کې د تم مهارتي پس نحوه کې د تهم سن مهارت وي او دغه شان د لغاتو هم خبردار او کم از کم منطقي چې کم دین واکه اصطلاحات هم خبره بیا ترجمه کوا
خو که تا په دوربین کې صرف نه دی لیدلی او نحوه دې په دوربین کې نه ده لیدلی، معانی دې نه دي لیدلي، ادب دې نه دي لیدلي، پوه شوې که نه، او د منطق او د حکمت نه خبر نه یې، ته وایې زه ترجمه کومه نه کوه که نه ګټې وله، پوه شوې که نه، هر څه چې دې پکې ووې، پوه شوې. ملا باشه ده وی کې چوپ نه شود، ملا هغه دی چې بس چپ کېږي نه، نو هر څه چې پکې ووې، خیال کې راله که نه. او وقل یا ایها الکافرون، اے د مردان امامان، لا اعبد ما تعبدون، ز تاسو د خدای عبادت نه کوم او تاسو زما د خدای عبادت نه کوئ، پوه شوې که نه. نو بیا د مردان امامانو ته یې څه وی؟ کافرین وي، پوه شوې که نه. دا یې ورسره نه لګېدله، نو قل یا ایها الکافرون په چا چسپان کاو؟ د مردان په امامانو یې چسپان. نو کله به په ما چسپان کوي، کله به په تا چسپان کوي. دا قرآن پاک د دې نه دغه جوړ کړی، پار چا پسې چې وښکاره، پوه شوې که خیال کې راله که نه. نه دا د غنیه یغنا نه څه ته ویلی شي؟ سکونت ته، اقامت ته ویلی شي. ته به وایې چې دا میوې پرونه اډو قایمې نه وي، دا پرونه اډو موجود نه وي. کذالک نفصل الآیات، دارنګ بیانوم په تفصیل سره آیاتونه خپل، لقوم یتفکرون، د پاره قوم چې فکر کوي. والله یدعو الی دار السلام، الله دعوت ورکوي وطن د سلامتیا ته. الله تمام انسانانو ته دعوت تصور کوي، دغه دارالسلام ورکوي. دارالسلام سره جنت، د جنت خو ډیر نمونه دي، خیال کړه، و نمونه دي مشهور تفسیر قرطبی لیکلی دي. یو نوم پکې څه دی؟ دارالسلام دی، جنت الفردوس دی، خیال کراله کنه، جنت دی او بیا فردوس دی، مختلف نمونه دي. او نو الله دعوت څه ته ورکوي؟ دارالسلام. انسانانو ته دعوت ورکوي چې د سلامتیا کور ته راشئ. ویهدی من یشاء، الله تعالی هدایت کوي چاته چې اراده وشي، الی صراط مستقیم للذین احسنوا فی الدنیا، خیال کراله کنه. یحیی ابن معاذ یو بزرگ تیر شوی دی، هغه وایي چې ای انسان، الله تعالی تا ته د دارالسلام دعوت تر کړی دی چې ته دارالسلام ته را روان شه. دا قدم به ته کله اوچتې دارالسلام طرف ته؟ که چېرې تا د دنیا نه قدم را اوچت کو، نو سیده دارالسلام ته به را ورسېږي. او که چېرې تا خپل عمر ضایع تیر کو او په دنیا کې د قدم اوچت نه که دارالسلام طرف ته، ته وایې زه خیر دی، وخت لا شته دی، وخت لا شته دی، د قبر نه بیا دغه قدم نه اوچتېږي. بیا دغه قدم دارالسلام ته د قبر نه نه اوچتېږي. په قبر کې به بیا چې کوم دی نه دقه شانتې حیران بنده پاتې شي. خیال کراله که نه. د دې وجه نه ځکه چې دارالعمل خو دنیا ده، دارالعمل خو بیا قبر نه دی. نه دی دارالعمل نه قدم اوچت کا، نه دارالسلام ته به ورسېږي. په یو قدم باندې تر عرشه پورې درومي. ما لیدلی دی رفتار د درویشانو، و په چا چې د غضب لنده کړي خخه، نو خطا نه درومي، گزار د درویشان. پوه شوې که نه؟ چې چاته درویش غضبناک شو که نه، بیا گزار نه خطا کېږي. پوه شوې که نه؟ او گفته الله بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. ظاهر کې خدا د عبدالله د خولې نه راوځي دغه کلمه، لیکن دا بیا د الله گفته ده. پوه شوې که نه؟ بیا بنده ترې نه خطا کېږي نه. پوه شوې که نه؟ په دې فقیرانو او ملنګانو باندې ډېر بلسېدل نه دي پکار. ولې؟ که گفته د خولې نه ووتله نه بیا پکې خطایي نشته دی. گزار بیا سیده چې کم دی، نو بیا سیده بیا په ټکۍ باندې لګي، بیا خطا کېږي نه. خیال کې راله نه. الله جل شانو فرمایي للذین احسنوا الحسنى، د پاره دا کسانو چې نیک اعمال کړي دي، الحسنى د دې د پاره جنت دی. یوازې جنت هم نه، وزیاده او زیادت، د جنت نه علاوه نور نعمتونه ولدي. نور نعمتونه څه دي؟ ورضوان من الله اکبر، د الله رضا او د الله دیدار، دغه سیوایي نعمت دی چې هغه جنتي ته به ورکېدی شي. ولا یرحقو
وجوههم قطر نبسوریږي په مخونو د دې باندې تورواله د نیکو اعمالو والا با په مخ باندې تورواله ناراضي قطر څه ویلې شي سیاهی تا او تورواله ولا ذلت او نذلیل والے په مخونو به تورواله نه او ذلت نه د خدای قدرت ته وګورئ کنه چې کله په دنیا کې د دې انداز ظاهر شي یو انسان به ډېر ښایسته په دنیا کې شکل به ډېر ښکلی خو چې کله مړ شي بس مخ به تور شي شکل به خراب شي او یو بنده به دوباره قتل چې کوم نه غواړي داسې به ته نفرت پیدا شي پوه شئ به او چې نیک انساني داغه شکل په دنیا کې ډیر بد شکلای او ډیر بد رنگای لیکن د ساختلو سره په د باندې رنگ چړاو شي رنگ په د خایس رنگ په چړاو شي او چې یو ځل بنده وته وګوري نه بیا ورته د قتل خواهش کوي خیال کړئ بیا ورته د قتل څه کوي خواهش کوي یو خانو د 3000 جریبو مالک پوښي جنازې لاړم پوښي به کنه مخې نور خاطه تا وخته وو خلای وازه پاتې شوی و ا دومره بد شکل ښکارېده پوښي به کنه ولې داغه کار سو پوښي به کنه کار بس سبو وایم پوښي به کنه زمونږ سره نږدې غونډه کې یو وخت تیر شو نو بیا انجام چې کم دی هغه بیا د نیکی انجام هم ښکاره کېږي او د بدۍ انجام هم ښکاره کېږي قطر څه ته ویلی شي توروالي ته اولئک اصحاب الجنه دا خاوندان د جنت دي چې دی له الله تعالی حسنا ورکړله او زیادت یې ورکړه او هم فیها خالدون دوی به په دې جنتونو کې همیشه وي والذین کسبوا السیئات هغه کسان چې کسب د بدو اعمالو یې وکړو کسب یې وکړو یو خو یو بنده ګناه وکړي او بیا سمدستي توبه وباسي التائب من الذنب کما لا ذنبه داسې ده لکه چې دا ګناه نه کړی لیکن چې کسب وکړي او ګناه همیشه کوي جزاء سیئات د دې لپاره جزا د ګناه دا بمثله په مثل د هغې باندې نیکی الله تعالی لس چنده ورکوي او ګناه په مثل دی وترهقهم د دې د مخونو نه به چاپېره شي ذلتون ذلیل والی په دې مخ باندې به ذلت راشي او مخونه به تور شي ما لهم نشته د دې لپاره من الله د طرفه د الله نه من عاصم څوک بچ کوونکی د الله د طرف نه د دې لپاره داسې فرشته مقرره نه ده چې دا د دې ذلت نه وساتي کانما اغشیت مخونه به داسې تور شي ته به وایي چې چاپېره شوي دي وجوههم د مخونو د دی نه ته به وایي چې په دې مخونو د دې باندې د تیرې شپې ټوټې پرې راپرېوتې دي کانما اغشیت وجوههم ګوایي کې چاپېره شوي د مخونو د دی نه قطع من الليل ټوټې د شپې ته به وایي چې د شپې ټوټې د دې مخ نه چاپېره شوي دي هغه شپه مظلمه چې نهایت تیاره وي اولئک اصحاب النار دا خاوندان د اور د جهنم دي هم فیها خالدون ویوم نحشرهم جمیعا دا مذمت ته مشرکین الله ذکر کوي یاده کا هغه ورځ چې موږ به راجمع کړو دا مشرکان ټول به راجمع ثم نقول للذین اشرکوا بیا به موږ ووایو مشرکانو ته مکانکم ودرېږئ په دې خپل ځای باندې د برې نه به ورته فرشتې اواز وکړي چې ودرېږئ په دې میدان باندې انتم تاسو ودرېږئ و شرکاؤکم او ستاسو دا خدایان تاسو خدایان ټول په دې میدان کې ایثار شئ فزیلنا بینهم بیا به موږ جدایي وکړو په منځ دې کې بیا به دا بوتان به ترېنه ډډې ته کړو پوه شئ به که خیال کې راله وروستو به ترېنه ډډې ته لیکن پاول کې دا عابدان معبودان په ټول په دې میدان کې راجمع بیا به د دې په منځ کې دعوې شروع شي دا به وایي چې تاسو مونږ څه یو تاسو مونږ ګمراه کړي یو دا عابدان به وایي تاسو مونږ ګمراه کړي یو دا غلطه لارو مونږ ته ښایسته کړې وه ځکه مونږ په تاسو پسې درغلي وو خیال کې راله دی به ورته څه وایي
وقال شرکاهم وای به معبودان د دې ما کنتم ایانا تعبدون تاسو خو زمونږ عبادت نه دی کړی تاسو خو د خپل نفس یا د شیطانانو عبادت کړی دی مونږ خو تاسو د عبادت نه خبر هم نه یو فکفا بالله کافی دی الله تعالی شهیدم بیننا گواه پمین زمونږ او تاسو کې الله زمونږ او تاسو پمین کې گواه دی چې تاسو د شیطانانو عبادت کړی تاسو زمونږ نه دی کړی ان كنا عن عبادتكم یقینا مونږه د عبادت تاسو نه لغافلین لا خبره مونږه خو خبر شیم نه یو هغه یو متل دی کنه چې چاته ماشه د اتی پر وګ باندې ناستو نو وې کستلې شوی چې کوز شمه وای هغه وته وی چې ستاپک کې ناستو نه خبر شوی زه نه خبر شوم نه چې تکل راغلی پوه شې بکنه نه دا معبودان به وي چې موږ خو تاسو نه خبره ډو نه یو هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت په دغه ورځ په دغه میدان کې تبلو ازمایش به وکړي هر یو نفس ما اسلفت دغه اعمال چې د کړي وي هر یو نفس په هغه ورځ باندې خبردار شي تبلو لیبلوکم ایکم احسن عملا نه تبلو ستویل شي ازمایش ته معلومات هر یو نفس په خپل زړو اعمالو باندې خبردار شي وردو الی الله دی واپس شي الله تعالی ته مولاهم الله چې مالک حق دی ټول به الله ته پیش شي ټول هر د نفس خاوند به الله تعالی ته پیش وضل عنهم رک بشید دینا ما کانوا یفترون هغه خدایان چې دې د ځان نه جوړول هغه خپل خدایان به تنه بیا غیب شي اول به حجت بازی په یو بل باندې وکي پړانا وړانا به چې کم دین واکې دا به د مخکې وکي او بیا به غایب شي قل من یرزقکم ورته ووایه ای حبیبه من یرزقکم من السماء والارض د دې ځمکې د مشرکانو ته ووایه زما حبیبه دا رزق تاسو له څوک درکوي په دې ځمکه کې امن یملک السماء یا څوک دی چې قادر شي ستاسو د غوږونو ول ابصار ستاسو د سترګو دا غوږونه چا درکړي دي دا سترګې چا درکړي دي ومن یخرج الحی من المیت کم ذات ته چې مړی راو چې ژوندي راو باسي د مړونه دا ژوندي راو باسي د سنه د مړونه ويخرج المیت او راو باسي مړی من الحی د زندانه مړی د ژوندي نه پیدا کوي او ژوندې د مړی نه پیدا کوي خیال کړه وما یدبر الامر سوک تدبیر کوي د تمام فیصلو د آسمانی فیصلو مالک سوک دی پس یقولون الله درد چوبوي دا مشرکان چې دا ټول الله کوي دا مړی ژوندۍ کول او د مړی نه زنده او د زنده نه مړی پیدا کول دا ټول کار د الله دی فقلت ورته وای افلا تتقون آیا تاسو یره نه کوئ د الله نه فذلکم الله ربکم الحق دغه الله چې دی دا رب حق تاسو دی فماذا بعد الحق الا الضلال نشته دی وروستو د حق نه مگر گمراهی چې حق نه منئ نه بیا نور څه دي نوره گمراهی ده فانا تصرفون کم طرف ته تاسو ګرځولې کېږئ کذالک حقت کلمت ربک دا رنګ ثابت شوی دا کلمه د رب تعالی الذین فسقوا فپاچقانو باندې دا الله فیصله په پاچقانو صدا ثابت شوی دا فیصله صدا انهم لا یؤمنون چې دی ایمان نه راوړي بس مهر په ولګي د ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم قل ورته وای ای حبیبا هل من شرکائکم آیا شته تاسو په دې شریکانو کې دا مخکنی ادله د توحید دا ادله د څه دي د ابطال شرک دي ورته وایم هل من شرکائکم آیا شته په خدایانو تاسو کې تاسو په خدایانو کې دا چې څوک پهلوان شته دی یبدأ الخلق چې پیدایش وکړي د مخلوقاتو څه شی خو را پیدا کړي څه مثال یو مچ را پیدا کړي یو ماشه را پیدا کړي او چې را پیدا کی ثم یعیدو بیا دوباره ژوندې کی اولی جوړ کی او بیا دوباره ژوندې کی دا څه څوک شته دی قلت ورته وای الله یبدأ الخلق الله پیدایش الله ابتدا کوي د پیدایش ثم یعیده بیا دوباره به پیدا کوي ابتدام د الله د طرف نه او اعاده د الله د طرف نه فانا تو فكن کم طرف تاسو ګرځولې شي قلت ورته وای ای حبیبا دا دریم دلیل د ابطال الشرک
حل من شرکائکم آیشتے پا خدایان استازو کے مندہ سے یهدی الالحق چی رہنمائیو کی حق طرف تا استازو دا معبود چاہتا رہنمائی کولے شی قل تو ورطا ہوئے اے حبیبہ اللہ یهدی للحق اللہ رہنمائی کی حق طرف تا فمن یهدی الالحق سوک دے چاگا با رہنمائیو کی حق طرف تا نا آغا ذات چاگا رہنمائی کی حق طرف تا احق دغه ذات حقدار دی ان یتبع چې د خبرو منلی شي امن یا هغه څوک لا یهدي چې هغه په خپل رهنما نه دی الا ان یهدا مگر هله چې د طرح رهنمایي وکړلی شي هغه الله چې مخلوق ته سیده لار ښیي دی قابل د اتباع دی او کنه داسې یو سیده چې لا یهدي په اصل کې یهتدي دی څه دی یهتدی دی یا هغه چې کوم دی نه بوت یا هغه انسان چې هغه په خپل هدایت نه مومي الا ان یهدا مگر هله چې د رهنمایي وشي مگر هله چې د رهنمایي وشي فما لکم څه شوي تاسو لره ای مشرکانو کیف تحکمون څرنګې فیصلې کوئ وما یتبع اکثرهم تا اتباع نه کوي اکثر د مشرکانو الا ظننا مگر د اٹکل دی په اٹکل پسې روان دي ان ظننا بشک د اٹکل خبرې چې دی لا یغنی من الحق شیئا دفاع نشي کولای په مقابله د حق کې شیئا یو ذرا په مقابله د حق کې اٹکل هیڅ قوت نه لري ان الله علیم بما يفعلون وما كان هذا القرآن ان يفترى دا اثبات قرآن د پاره دلیل الله تعالی ذکر کوي چې دا قرآن پاک د الله کلام دی کدا د انسان کلام وي نه پکار دی چې انسان دغه یو صورت جوړ کی یو آیات تی جوړ کی وما كان هذا القرآن نه دا قرآن پاک ان یفترا چې دا جوړ کړل شي من دون الله ما سوا د الله تعالی نه که تمام انسانان راجم شي چې دی د دې په مثل جوړی نشي جوړولی ولکن تصدیق الذی بین یدیه دا قرآن پاک تصدیق دا کتابونه دی چې مخکې تیر شوي دي دا قرآن پاک د آسمانی کتابونو تصدیق دی و تفصیل الکتاب دا تفصیل دی د کتابو دا تفصیل دی د آسمانی کتابونو لا ریب فیه چې نشته شک پدې کې من رب العالمین د جانب د رب العالمین نه دی ام یقولون افترا آیا وای دا مشرکان چې دا دی پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دی قل تو ورته وای اے حبیبا فاتو بسورۃ مثله تاسو راوړی یو صورت په مثل د دې باندې یو لوکه صورت خو تاسو جوړ کړئ ودعو راوړی من استطعتم سوق چې تاسو په طاقت کې وي من دون الله ما سوا د الله تعالی نه د تمام دنیا عالمان او شاعران اپوهان را جمع کوي چې هغه دغه یو صورت جوړ کړلی شي قل تو ورته وای اے حبیبا فاتو بسورۃ مثله رات لو کوي په یو صورت سره د په مثل د قرآن پاک باندې ودعو من استطعتم راوړی هغه علما چې تاسو په قدرت کې دي من دون الله ما سوا د الله تعالی نه ان کنتم صادقین بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه بلکې دی تکذیب کو دا هغه کتاب چې دی احاطه نه د کړي په علم داغه سره دیتا د قرآن پاک د سره دا ترجمه معلومه نه ده هغه معانی خلالوی خبره ده نفس د انکار په شکل پویږي چې دا انکار ته نه وکي نور د قرآن پاک د علوم احاطه دی نه ده کړي او د قرآن پاک د الفاظ احاطه نه ده کړي پوه شئ به کنه دی دا دغه والدی کنه د انګریزي تعلیم یافته دی مولیانو ته انپړ وي څه ته وي انپړ پوه شئ به کنه ته نه تاسو کې چې به د مانو تاسو ته نه کومه صرف د لفظ د تاسو ته نه کومه پوه شئ به کنه صرف د لفظ تاسو ته نه کوم چې حروف جهریه کومه ته وای حروف دا چې کوم دین دا رخوه کومه ته وای او حروف شدیده کومه ته وای او حروف قلقله کومه ته وای او حروف چې کوم دین دا حروف محموسه کومه ته وای پوه شئ به کنه او حروف چې کوم دین قلقله کومه ته وای دا صرف د دې الفاظ تاسو ته نو کنه غریبانو ته پته نه لګي
پوه شئ پې که نه په کم حرف کې به په کم کې به چې کم دی نو دغه کې حروف غنه کمې ته وایي په کمو کې به ته غنه کې په کمو کې به نه کې د هغې به وایي چې دا ته کومه ټاکري وایي مونږ خو دا الفاظ اورېدلي چېرته نه دي پوه شئ پې که نه معنی خو لویه خبره ده د الفاظو نه هم دوی خبر نه دي خیال کې راله که نه نه الله جل شانو فرمایي قل فاتوا ولما یاتهم لم یحیطوا بعلمه دی د هغه کتاب نه انکار کوي چې د هغې په علوم ظاهره باندې هم دوی احاطه نه ده کړې په علوم باطنه باندې هم احاطه یې نه ده کړې ولما یاتهم تاویلو لا نه دی راغلی دی ته انجام د دې د قرآن پاک انجام ورته هم نه دی معلوم شوی کذالک کذب الذین دارنګې انکار کړی و هغه قومونو من قبلهم چې مخکې د دې نه و مخکنو قومونو هم داسې د آسماني کتابونو انکار کړی پنځورو ګوره ای حبیبا کیف کان عاقبت الظالمین څرنګه شه انجام د ظالمانو هغه عاقبت یې څه شو ومنهم بعض الذین من هغه څوک دی یؤمنو به چې ایمان راوړي په دې قرآن پاک باندې ومنهم من لا یؤمن به بعضې په دې مشرکانو کې هغه دي چې ایمان نه راوړي وربک اعلم بالمفسدین رب ستا خبردار دی په مفسدینو باندې ما دهشتګرد او مفسد او انتها پسند او قدامت پسند څوک پیژني الله یې پیژني پوه شئ پې که نه دی خو دا دفعه دا دغه په چا لګی دا په دې مؤمنانو باندې لګی حالانکه په دې باندې الله ښه عالم دی وان کذبوک کچری دی تکذیب کوي ستا ای حبیبا فقل لی عملی ورته ووایه عمل زما دپاره عمل زما دی ولکم عملکم تاسو لره عمل ستاسو دی تاسو ته به د خپل اعمالو بدله دغه میلاویږي او ما ته به د خپلو اعمالو نتیجه میلاویږي انتم بریئون مما اعملو تاسو بیزاره یې د اعمالو زمانه وانا بریء مما تعملون او زه بیزاره یم د اعمالو ستاسو نه ومنهم بعض د دې مشرکانو نه من هغه دي یستمعون الیک چې تا ته غوږ دي ځینې داسې دي چې تا ته راشي او د آیاتونه اوري خو باوجود د هغې نه بیا هم ایمان نه راوړي اپا انت تسمع الصم آیات اورولې کولی شي الصم کڼو ته دا کاڼه دي د زړه کاڼه دي ولو کانو لا یعقلون اگر که ناپویه هم دي لا یعقل هم دي کاڼه هم دي ومنهم بعض الذین من یظن هغه دي چې تا ته ګوري په غټو غټو سترګو تا ته ګوري خو دغه نظر د دې هغه عبث دی ولې تا ته د حق په نظر باندې نه ګوري افانت تهدی العمی آیت به رهنمایي وکړي د دې ړندو ولو کانوا لا یبصرون اگر که په حقیقت کې نه ویني د سترګو بصیرت ته دی نشته دی ان الله بشک الله تعالی لا یظلم الناس ظلم نه کوي په خلقو باندې شیئا یو ذره ولکن الناس انفسهم لیکن دا انسانان په ځانونو خپلو باندې یظلمون ظلم کوونکي دي ویوم یحشرهم او یاد کا ورځ چې الله برا جمع کی دا مشرکان په میدان د قیامت کې کعلم یلبسوا گویا کې دی بوای چې وخت دوی نه دی تیر کړی الا ساعه من النهار مگر یو غنټه د ورځې دی چې په میدان د قیامت کې راجم شي دا مشرکان دی بوای چې زمونږ په دنیا کې صرف یو غنټه وخت تیر شوی دی یتعارفون بینهم یو بل به پیژني یو بل به پیژني خیال کرا لگا په ابتدا کې به یو بل پیژني ښا او بیا به دا هیبت به بیا ډیر زیات شي د ورځې د قیامت بیا به یو بل نه پیژني دا تفسیر مظهری دا تعویل لیکلی دی پوه شوې که نه یو آیات کې راځي چې دوی به یو بل نه پیژني او په دې آیات کې راځي چې دوی به یو بل پیژني خیال کړه تعارض راغی که نه د تعارض دفعه چا کړې ده تفسیر مظهری کړې ده چې په ابتدایي حالت کې به یو بل پیژني خیال کړه بیا چې کله د قیامت د نقشې ورته ښکاره شي جنت ورته ښکاره شي جهنم ورته ښکاره شي او دوی ته د خپل انجام ښکاره شي بیا به دی تعارف پای ختم شي بیا به یو بل نه پیژني
قد خسر الذین بشکنا مراد دی هغه کسان کذبوا بلقاء الله چې دی انکار کړی دی لقاء د الله تعالی نه وما كانوا مهتدين ندی دی هدایت مندون دا دغه خلق ډیر پتاوان کې پراته دي و اما نورینک بعض الذین نعدهم کچره وخیمون تا بعد اغا کچره وخیمون تا بعد اغا حالات نعدهم چې موږ د دې سره وعده کوو زما حبیبا چې کوم عذاب وعده مونږه د دې سره کوو کداغه عذاب په دنیا کې راشي خیال کرا لکنه تبي ویني واو نه توفینک یا بتاو فات کو خپکیګه ما یا خو بستا په ژوندانه په دې باندې دغه انجام او دغه عاقبت د عذاب راشي یا به مونږه تا د دنیا نه واخلو بیا به د دې د عذاب په آخرت کې راشي د مخکنو پیغمبرانو د هغې د قومونو عذاب به د هغې په مخ کې راته د هغې د قومونو عذاب به د هغې په مخ کې راته او په هغه د دنیا چې کوم په دنیا کې به د هغې نقشه هغه ولیدلی شوله او دا د نبی علیه السلام برکات دی او دعاګانې دي چې د دې امت د هلاک عام نه څه دی د دې نه چې کوم الله نه سوال کړلی چې خدای زما امت باندې هلاک عام پې مه راولې د دې وجه نه الله خپل حبیب ته فرمایي چې یا خو به د دې عذاب په دنیا کې راشي یا به تا وفات کما او آخرت کې به د دې عذاب راځي فإلینا مرجعهم مونږ ته واپس د دې دا ثم الله شهید بیا الله تعالی گواه دی علی ما یفعلون فافعلوا د دې باندې ولکل امت الرسول د هر امت لپاره رسول دی هر امت لپاره الله رسول را لېږلی خیال کړه د مولانا کفایت الله صاحب چې هغه د هندوستان غټ مفتی و د امینیه د مدرسې محتمم و د هغه نه چا تپوس وکړو چې آیا د دې هندوانو رسول و که نه و پوه شوې که نه نو هغه ورته دا آیات کریمه ووی ولکل امت رسول د هر امت لپاره الله رسول را لېږلی دی نه دا آریا قوم چې دی که نه د هندوستان دام یو امت دی دې ته ضرور الله رسول را لېږلی دی اوس دغه رسول یا دا کرشنجي و یا دغه رسول دا چې کم دی نو دغه و د سیکانو ګورو نانکو یا دغه رسول بلو خیال کرا لکنه خو رسول الله تعالی خامخا را لېږلی دی فاذا جاء رسول عمر کله چې را بغیر رسول د دی قضی بینهم بیا به فیصله وشوله د عذاب د دی بالقسط په عدل سره پیغمبر براغه او وعظ به وکړو او کفار به ونه مانه نو عذاب براغه وهم لا یظلمون د دې سره به ظلم نه کېده ویقولون وای دا کافران متى هذا الوعد کله به دغه وعده د قیامت ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی قلت ورته وای ای حبیب الله املک لنفسي ضرا ولا نفع زمالک نه ما د ځان نه د ضرر او نه د نفع د آخرت فیصله د الله سره ده ما ته خود خپل ځان چې کوم نه د خیر او د شر علم نشته دی خیال کراله الا ما شاء الله مگر هغه چې رضا شي د الله تعالی خیال کراله کنه لکل امت اجل د هر امت لپاره نیټه ده د هر امت لپاره څه ده نیټه ده په هغه نیټه کې ختمیږي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځلې خلقو ته ووی خپل د دربار خلقو ته چالو کو داسې معلومیږي چې د هر امت لپاره یو نیټه ده او حدیثو کې راغلی دي چې کله دا مولا خان ختم شو دغه بیا د قیامت نښه ده مولا خان چاته شته دی که نشته دی نو چا ورته وی چېره د هغې معلومات کول غواړي نه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یمن تم سړي ولېږله شام ته یې ولېږله یو طرف ته بل طرف ته یو چې کوم دی نو صحابي یا تابعي هغه داسې مولا خان یې راغستی و او د حضرت عمر رضی الله تعالی مخې ته یو موټی ارتاو کو وی دا په پلانکي علاقه کې مونږ ولیدلو چې دا هلته مولا خان ډېر دي پوه شوې که نه
وی عمر رضی اللہ عنہ خوشحال چې الحمدلله امت ختم شوی نه دی. خیال د مولا خان امت چې کله ختم شو دا به د قیامت نه ښیي. پوه شوې ځکه د هر امت لپاره الله یو نیټه مقرر کړې ده. اذا جاء اجل عمر کله چې راشي نیټه د دې فلا یستاخرون ساعتا نه به وروستو کېږي یو ګنټه ولا یستقدمون نه به ګړندې کېږي. قل ارایتم وای حبیبا خبر راکئ ماته ان اتاکم عذاب بیاتن کراشی تاسو ته عذاب د الله تعالی په وخت شپې کې او نهارن یا د ورځې ماذا یستعجل منه المجرمون ماذا کم یو خیر دی یستعجل منه چې ګړن طلب د ګړندې واري کوي د هغې نه المجرمون مجرمان دی چې دا تپوسونه کوي چې دا قیامت به کله راځي. نه ګورئ که چېرې عذاب راشي نه کم یو خیر دی په د دې دپاره چې د هغې دی تپوسونه کوي او د هغې باندې تلوار کوي. خیال کړه په هغې باندې څه کوي تلوار کوي. ثم اذا ما وقع ثم په دغه وخت کې چې کله عذاب د آخرت راشي اذا ما وقع هر کله چې ثابت شي هر کله چې دغه عذاب ثابت شي آمنتم به آیا په دغه وخت کې به تاسو ایمان راوړئ. د عذاب تپوسونه د دې دپاره کوئ چې ایمان به راوړئ. نو پس د مرګه که تاسو ایمان راوړئ نو پیدا به یې صحیح تاسو له به څه پیدا درکړي. یعنی ثم اذا وقع په دغه وخت کې چې کله دا عذاب واقع شي په آخرت کې آمنتم به دا استفهام انکار تقریری دی. تاسو په دغه وخت کې ایمان راوړئ دغه ایمان به بیا تاسو له فایده څه کوي. الآن آیا اوس تاسو ایمان راوړئ وقد کنتم به تستعجلون حالانکې په دې تاسو تلوار کولو. پس د مرګه ایمان هم پیدا نه کوي او په وخت د غرغرې کې هم ایمان پیدا نه کوي. د غرغرې په وخت کې چې کله بنده د عذاب نښې ویني او په دغه وخت ایمان راوړي نو دغه پیدا نه کوي. لکه فرعون چې غر کېده په دغه وخت کې خو آمنت بما آمن به بنو اسرائیل وانا من المسلمین چغه یې وواله چې زما په هغه خدای ایمان دی چې بني اسرائیلو په ایمان راوړی دی. خو الله تعالی ورته څه وي الان اوس ایمان راوړي د دې وخت ایمان ستا نه قبلېږي. فذوقوا العذاب الان وقد کنتم به تستعجلون. اوس ته ایمان راوړي حالانکې تا خو د دې عذاب څه تلوار کوله. ثم قیل للذین ظلموا بیا به وویلی شي ظالمانو ته ذوقوا عذاب الخلد وڅکئ تاسو عذاب د دوام هل تجزون تاسو له سزا نه درکېږي الا بما کنتم تکسبون مګر د هغه اعمالو چې تاسو کسب کولو. ویستنبئونک حقن تپوس کوي تپوس ته خبر کوي ستانه دا مشرکان حق هو آیا دا ورځ د قیامت حق ده. ستانه څه کوي ستانه تپوس کوي معلومات ته نه کوي چې آیا دا ورځ د قیامت حق ده. قل ته ورته ووایه ای حبیبه ای و ربي او حق ده زما د قسم یې پر خپل باندې. ای څه دی ای حرف ایجاب دی که نه څه دی حرف ایجاب دی. پوه شوې که نه او د دې حرف ایجاب سره قسم لازم دی. څه سره لازم دی قسم. حروف ایجاب څو دي نعیم کاکا به وایي حروف ایجاب څو دي پوه شوې که نه اجل جیری ان نه دی ان نه دی پوه شوې ای نعم جیری ان ای نعم بل میں سوئے او جیری جیری ان پوش دا سرور حروف ایجاب دی خود دی ای سر قسم لازم دی پوش بی کنا انہو لحق بے شک دا ورځ د قیامت حق دا وما انتم بموجزین او نه تاسو عاجز کوون کیا اللہ لرا تاسو کې دا قدرت نشي چې دا ورځ بند کړي. ولو ان لكل نفس ظلمت کچری ثابت شي د پاره د هر نفس ظلمت ما فی الارض
کم یو انسان چې په ځان باندې ظلم کړي او د ده دپاره د دنیا دا ټولې خزانې په لاس راشي ما فی الارض هغه خزانې چې په ځمکه کې دي لابتدت به دی به فدیه وکړي په دې سره. الله فرمایي که دې مجرم ته د دنیا دا ټولې خزانې په لاس راشي او دې الله تعالی ته فدیه کړي چې الله دا قبول کا خو ما بچ کا واسروا دامت دوی په پټه کې پیمانتیا لما رأوا العذاب هر کله چې دوی ویني عذاب خیال کړه لکه وقوضی بینهم فیصله بوشي په میان د دې کې بالقسط په عدل سره وهم لا یظلمون د دې سره به ظلم نشي کېدلی. خیال کړه دا لفتدت به دا جزا د الله ودخه کله انسان د پاره دا ټول خزانه په لاس راشي د دې انسان مجرم د پاره لفتدت به دی په دې سره سو کی پیډیو کی خدغه پیډیو به قبول نه کی. الله خبردار شي ان لله ما فی السماوات والارض تمام کائنات الله تعالی دی. الله خبردار شي ان وعد الله حق وعد الله تعالی رښتینی ده ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د خلقنا نه پوهیږي. هو یحیی د الله تعالی زنده کول کوي و یمید و الیه ترجعون او دی الله تعالی تبع تاسو واپس شي بیا الله تبع تاسو واپس شي. یا ایها الناس قد جاءکم موعظه من ربکم ای انسانانو راغلی دا تاسو ته وعظ د جانب طرف تاسو نه دا د قرآن پاک عظمت الله تعالی ذکر کوي. د قرآن پاک عظمت چې دا قرآن پاک دا د روحانی امراض هم علاج دی او د جسمانی امراض هم علاج دی. روحانی امراض لکه دا دروغ غیبت غلا ډاکا خیانت دا ټول روحانی امراض دي او جسمانی امراض خو جو ظاهره خبره ده نه دا قرآن پاک دا د ټولو د پاره شفا ده ټولو د پاره شفا ده. خیال کړه لکه قد جاءکم بشکر غلی تاسو ته موعظه من ربکم وعظ جانب طرف تاسو نه و شفاء او داسې کتاب چې دا کتاب شفا ده لما فی صدور دا امراضو چې په سینو کې دي پټ امراض د هغې دپاره هم دا قرآن پاک شفا ده. خیال کړه لکه دا ځینې ډاکټران وایي چې جراثیم د جراثیمو علاج چې کوم دی نو دا فقط چې کوم دی نه په دې ته دوایانو کې دی. پوه شوې که نه؟ خیال کړه لکه زه ورته ډېر داسې دغه کوم چې آخر دا جراثیم چا پیدا کړي دي چې دا جراثیم د دې خالق الله دی نه د دې شافي څوک دی. شافي هم الله دی. بس دا آیاتونه پرې وایه جراثیم به ختمېږي بچی به پیدا کېږي. دوی دا بچی ځکه نه پیدا کېږي چې دا په دې بنده کې صحیح جراثیمي. پوه شوې که نه؟ د دغه جراثیمو علاج هم د الله سره دی. خیال کړه لکه نو دا قرآن پاک شفا ده د څه شفا د هغه امراضو چې کوم په بنده کې دي په صدورو کې دي. پوه شوې که نه؟ او د دې دپاره دلیل دا دی چې د نبی علیہ السلام حضور ته یو سړی راغی او یې صاحب زما په سینه باندې درد دی. پوه شوې که نه؟ د دې دپاره څه وکړم؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل اقرأ القرآن د قرآن پاک تلاوت کوه دا مرض به د الله تعالی ښه کړي. دې نه معلومه شوله د دغه حدیث نه. خیال کړه لکه نه چې تلاوت د قرآن پاک دا شفا ده. بل حدیث کوم راغلی دی علیکم بالشفاءین علیکم بالشفاءین العسل والقرآن. دو شفاګانې دي د دې التزام کوئ یو ګبین او بل څه قرآن پاک. علیکم بالشفاءین العسل والقرآن. او نو یوازې شفا چې کوم دی نو قرآن پاک یوازې شفا د امراض باطینی ونه ده بلکې دا شفا د امراض ظاهري هم ده. پوه شوې وهدن او دا قرآن پاک هدایت دی و رحمت للمؤمنین او رحمت دی د پاره د مؤمنانو. قل بفضل الله و برحمته. الله تعالی خپل حبیب ته فرمایي دې بندگانو ته ووایه
چې په فضل د الله تعالی باندې و برحمتي پر رحمت د الله تعالی باندې فبذالک فلیفرحوا په دې خوشاله شي په دې فضل او پر رحمت دې دا بندگان خوشاله شي هو خیر دا ډیر بهتر دی مما یجمعون دا مالونو نه چې دا خلق جمع کوي د فضل نه مراد څه دی د فضل نه مراد ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د فضل نه مراد قرآن دی اورې کنه د فضل نه مراد قرآن دی او د رحمت نه مراد څه دی د رحمت نه مراد چې کوم دی نو هغه اسلام دی بفضل الله په فضل د الله تعالی باندې چې هغه څه شی دی قرآن پاک دی او په رحمت د الله تعالی باندې چې هغه اسلام دی په دې د دې خوشاله شي او یو دویم تفسیر هغه دا دی چې بفضل الله په ایمان باندې د دې خوشاله شي او په څه باندې د دې خوشاله شي په ایمان باندې د فضل نه مراد ایمان دی د رحمته نه مراد قرآن دی خیال کرا لگا نه یو تفسیر دا دی چې د فضل نه مراد قرآن دی او د رحمت نه مراد تلاوت ته قرآن پاک دی تلاوت ته قرآن پاک دا تفسیر روح المعانی دا ترجمه کړی دا چې د فضل نه مراد قرآن او د رحمت نه مراد تلاوت یو بل ترجمه هغه دا کړی چې د فضل نه مراد ایمان او د رحمت نه مراد قرآن دی خیال کرا لگا او یو دریمه ترجمه د فضل نه مراد قرآن او د رحمت نه مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دریمه ترجمه نو تدې ته اعلان وکا چې په د الله په فضل دې خوشاله شي او په رحمت دې خوشاله شي د دې مر لوی نعمت بل نشته دی هو خیر مما یجمعون دا بهتر دی دا خزانونه چې دا خلق جمع کوي قل او اے حبیبا ارایتم خبر را کای ما تمانزل الله لكم من رزق هغه چیزونه چې الله تاسو ته نازل کړي دي چې هغه رزق دی فجعلتم منه حراما وحلالا تاسو پکې بعضی حرام کړي دي بعضی حلال کړي دي الله خپل حبیب ته فرمایي د دینه تاسو کا چې دا رزق خو الله نازل کړي تاسو څه حرام کړي دي سم حلال کړي دي قل تورته وای اے حبیبا الله اذن لكم الله تاسو ته اذن کړي دي دا د ځان نه چې تاسو یو شی حلال وای او حرام وای دا الله تاسو ته اجازه تر کړي دي اما الله تفترون یا په الله باندې دروغ جوړوي وما ظن الذين يفترون على الله الكذب سده ګمان دا خلقو چې په الله باندې دروغ جوړوي یوم القیامت په ورځ د قیامت ان الله لذو فضل على الناس الله خوند فضل دی په انسانانو باندې ولكن اکثرهم لا يشكرون لیکن اکثر الذين شکر نه کوي وما تكون في شأن